أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم یقینا من پیدا کړی تاسو ثم صورناکم او بیا من صورت درکړی تاسو ته ښکلی شکل درکړی تاسو ته ثم قلنا للملائکة اسجدوا بیا اویل منگ پرشتو تا اسجدو چی سجدو کئی تاسو لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدو الا ابلیس پس سجدو کرد پرشتو مگر ابلیس شیطان ونکڑا لم یکم من الساجدین نو دید سجدہ کونکنا قال اللہ تعالی ابرمائل ما منعک اللہ تسجدہ سسیز منکڑے یہ تو چی سجدہ ونکڑتا اذ امرتکا ہر کلچ حکمو کو ماتا تا قال اویل دی شیطان انا خیر منه زغوری مددنا یعنی دا آدم علیہ السلام نا خلقتنی من نار پیدا کڑے دیتا مالرا دورنا وخلقته او پیدا کڑے دیتا اے اللہ دلرا یعنی آدم علیہ السلام لرا من توین دا خٹنا دا خورنا قال اللہ تعالی فرمائل فاہبت منها پس کس شدد جنتنا فما یکون لکا نشت دے حق تالرا ندی مناسب تالرا انت تکبر فیہا چت تکبر وکی پدی جنت کی فخرج پسوزا انک من الصاغرین بیشک یہ بتو ذلیلنا دا غسپکنا قال اویل دی شیطان انظرنی مہلت را کماتا اے اللہ الى یوم یبعثون ترحغی ورزی چرا پورتکولے کی گی بدا خلق قال اللہ تعالی ابرمائل انک من المنظرین بیشکت یہ دہاغ خلقنا چی محلت ورکڑلے شوے دے قال دی شیطان اویل فبما اغویتنی پسبب دی چی تا گمراہ کو مالرا تا بیلار کو یا تا محروم کرو مالرا لأقعدن لهم زمخا مخا کینم دویتا دی خلقتا صراطک مستقیم پاغلارستا نیغ کی ثم لآتینہم او بیا بزرات للکم دی خلقتا من بین ایدیہم ومن خلفہم دمخد طرف دوی او دشا طرفا وعن ایمانہم وعن شمائلہم دخی طرف دوی او دچپ طرفا ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبنمو میں دیر پدوی کی شکر گزارا اکثر وبگنا پرمانی قال خرج منها اللہ تعالی ابرمائل وزد دی جنتنا مذعومن سپیرو زلیلا مدحورا او شڑلے شوے رٹلے شوے لمن تبعک منهم چاچ تابداری وکڑستاد دی خلقنا لأملأن جہنم منکم اجمعین نخام خابز ڈکم جہنم لرستاسو دٹولنا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ او اے آدم علیہ السلام اسے گتو او ببستا جنت کے فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا
شئتما پس خوری تاسو دا دواړه د کم ځای نه چې مو خوښه شي ولا تقربا هذه الشجرة او منزدې کېږئ دغې ونې ته دغې بوټي ته فتکونا من الظالمین پس شی به تاسو د زیاتی کوونکو نه په خپل ځان باندې فوسوس لهم الشیطان پس وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان لیبدی لهما دپاره د دې چې ښکاره شي دې دواړو ته ما اوری عنهما هاغه چې پټو د دې دواړو نه من سوآتهما دغه بدنونو د دینا یا دغه پټو اندامونو د دوینا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ويل دي شيطان ما نهاكما ربكما نئ منکړی تاسو دواړه رب ستاسو عن هذه الشجرة د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر د دې دپاره یې منع کړي چې بیا به شئ تاسو ملکین فرشتې او تکونا من الخالدین او یا بشی تاسو همیشه اوسیدونکي په دې جنت کې وقاسمهما او قسمونه وکړو دې شیطان دې دواړو ته یعنی آدم علیه السلام او حضرت حوا بیبی رضی الله عنها ته انی لکما لمن الناصحین بشک زیم ستاسو دواړو دپاره د نصیحت کوونکو نه د خیر خواهانو نه فدلاهما بغرور پس مایل کړل د شیطان د دواړو لره بغرور په دوکې سره فلما ذاق الشجرة پس هر کله چې دوی وسکلو د بوټي لره بدت لهما سوآتهما نو ښکاره شولو دې دواړو ته هغه بدنونه د دوی واتفقا او شورو شول یخصفان علیهما چې انخلولی په دې بدنونو خپلو باندې من ورق الجنه هغه پاڼې د جنت پاڼې د ونو د جنت وناداهما ربهما او آواز کو دې دواړو طرف د دوی الم انهکما عن تلکما الشجرة آیا نوی منکړي ما تاسو دواړو لره د دې بوټي نه د دې ونې نه واقل لکما او آیا نو ویلی ما تاسو ته ان الشیطان لکما عدو مبین چې بېشکه شیطان دې ستاسو دپاره دشمن ښکاره قالا دې دواړو وویل ربنا اے زمونږ ربا ظلمنا انفسنا ظلم کړی دی مونږ په خپلو ځانونو وان لم تغفر لنا او که چېرته ته مونږ معاف نه کړې اے الله وترحمنا او رحم ونه کړې په مونږه لنکونن من الخاسرین نو خامخا به شو مونږ د تاوان موندونکو نه قال اهبطوا الله تعالی وفرمایل کوز شئ تاسو بعضکم لبعض عدو بعض استاسو به وي د نورو بعضو دپاره دشمنان ولکم فی الارض مستقر او وی بستاسو دپاره په دې ځمکه کې ځای د اوسېدلو ځای د قراري د پاتې کېدلو ومتاع الی حین او نفع تر یو وخته هغه سامان د ژوند تر یو مقرر وخته پورې چې هغه مرګ دی یا قیامت دی قال الله تعالی وفرمایل فیها تحیونا په دې ځمکه کې به تاسو ژوند تېروئ وفیها تموتون او په دې کې به مرئ تاسو
ومنها تخرجون او د دین برا روباسل کیږي تاسو